الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. زما خوږو محترم مقدر مسلمانانو یو څو خبرې کوو بیا به انشاءالله خیر دوه سورتونه پاتې دي او ډېر یقینا چې ډېر مبارک شپه ده او ډېر مبارک محفل دی. شپږ یاس کاله کې د قرآن عظیم ترجمه او تفسیر ختم شوی. داسې معمولي خبره نه ده او الحمدلله په دې جومات کې دا څلورم ځل شو. درېیم ځل نه مونږ دی حضرت مولانا عمر صاحب دامت برکاتهم العالیه یو ځل دلته ترجمه کړې وه. نو دا ډېر لوی او دا ترجمه چې کله جماعت کې شروع کېده نو یاد ساتئ چې دا د قرآن ترجمه داسې آسان کار نه دی. تاسو خو به بس دا آسان کار دی بس دلته کښېنه بس ترجمه وکړه. د قرآن ترجمه اول خو دې ته ما غاړه نه کېښوه، خپل ځان کې مې دا قابلیت نه مونده کولو. کله چې دې جماعت کې زه تقریبا 96 کې به دا جماعت تقریبا مونږ شروع کړې نو هغې نه پس پته نه لګي 100 کاله پس دوی ما ته وایي ترجمه شروع کړو. ما معنی کولې ټال مټول ځکه ما وی خدای پاکه دا خو ډېر لوی عظیم کار دی او دا ډېر زیات ګران کار دی. ځان کې مې دا طاقت نه لیدو. اخري په دې سوچونو کې وم الله نه مې دعاګانې غوښتلې او یو ځل چې شپه کې ویده شوم نو خوب مې ولید چې یو اوس نه پوهېږم ایر دي رانه چې 4 یا 3 یا 5 صحابه خو زیات سوچ ته مې 4 صحابه راځي والله اعلم ډېر وخت وشو. صحابه رالل او ما 4 واړو سره یا 5 واړو سره یا 3 واړو سره لاسونه میلاو کړل خو چې یو سره مې لاس میلاولو نو هغه ما ته پته ولګېده چې دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه امام المفسرین چې تفسیر امام ورته ویل شي هغه سره مې لاس میلاو کړو او بس دړه دنیا مې بدله شو. سحر چې را پاسېدم تفسیر ته مې بالکل لاس زړه کې شوق راغی. تعبیر مې وکړو تعبیر دی چې تا ته به الله د قرآن علم درکړي. ډېر زیات خوشحال شو. قرآن ورته الله آسان کړي. بیا ما د اشرف علي تاني رحمت الله علیه حکیم الامت چې مجدد د هغه یو قول ولیدو وی چې چا ابن عباس رضی الله عنه په خوب کې ومه الله دې موږ ټولو ته وښایي چې موږ د الله د قرآن د علم آسان کړي. چا چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خوب کې ولیدو هغې تعبیر دا دی چې الله به د قرآن علم ستا په دې سینه کې واچي. نو الحمدلله ثم الحمدلله په دې نعمت زه د الله ډېر شکر گزار یم. او تانوي صاحب په خپل هم دا خبره کوي چې قرآن عظیم حالانکه دومره قابل شخصیت نه تیر شوی په دې دور کې متاخرینو کې څنګه چې تانوي صاحب بیان القرآن یې لیکلی وی ما ته هم دا تفسیر ډېر ګران وی ما حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په خوب کې ولیدو هغه راسه الله پاک راته دا تفسیر آسان کړو. نو الحمدلله تحدیث بالنعمت په طور چې دا په موږ باندې د الله احسان دی. موږ پکې څه کمالات نشته دا د الله کمال کینې ما خو معنی کولی چې خدای پاک دا خو ډېر ګران کار دی او تفسیر به څوک کوي. الله راته آسان کو شکر الحمدلله الله دې موږ ټولو ته آسان کړي. بیا دا د درېیم ځل تقریبا په بناتو مدرسه کې دی الحمدلله تفسیر 14 سپاره ده او دلته کې په درېیم ځل ختم شو الحمدلله 15 کاله ډېر لوی نعمت دی. انشاءالله دا ختمیږي نه دا به همیشه انشاءالله تر کومې چې موږ جمع دیو او الله پاک توفیق راکړي دا تفسیر به انشاءالله بیانېږي که خیر. خو دې نه پس اوس د ما په دې مانځه کې یو الله پاک یو سوچ راوست هغه درته یم او بیا ترجمه شروع کړو. فرض مونځ مې کولو الله راته په زړه کې یو خبره واچوله. مونږ خو تفسیر وکړو مونږ ته بعضې کسان داسې دي چې پرمننټ ناست دي لکه ګل روز علي صاحب ماشاءالله قرآن سره ډېر زیات شوق ترجمې سره واقف خان شو خلیل ګل صاحب شو اکبر جان حاجي صاحب شو دغه شانته واصل خان صاحب شو داسې ډېر کسان دي ما ته اوس نمونه نه دي یاد دا شکور صاحب کاری صاحب دوی داسې کسان دي اختر محمد صاحب شو دوی پرمننټ ترجمې ته الحمدلله د موږ په جومات کې دا خو ما 2-3 کسان یاد کړل داسې دا ځای ډک وي 60 کسان تقریبا 50 60 70 کسان ہوئی
په دې کې چې دا کم پرمننټ کسان کېني دا به ان شاء الله چې کله بیا شروع کوو نو باقاعده چې کم کسان پرمننټ کېني د هغې نومونه به لیکو فهمو ده ان شاء الله ای نومونه به دې دپاره لیکو چې بیا کله ختم شي ان شاء الله دې ته به سند یې ورکوو دې دپاره نه چې کینې دې قرآن ټول زده کړو قرآن یې زده کړو زه درته د رب په ذات قسم خورم اوس دا ډېر خلک وایي څومره عمل دی بیا لږه چې قرآن ته ناست زه درته د خپل رب په ذات قسم خورم چې څوک ورته کیني که نه او څوک نه کیني دا دی پې عمل هم نه کوي لیکن کېناست ورته دو د دغه کس چې ورته نه دی ناست هلته دوکانونو کې ناست دی غیبتو ته ناست دی د نه په کروړها دا انسان بهتر دی چې دې قرآن ته ناست او په قبر کې به درته دې څیز پته لګي نو خوښه مه ده دا پیره به چې انشاءالله کله به شروع کوو مشوره به کوو چې کله به شروع کوو نومونه به لیکو چې کم پرمننټ کسان وي هغوی نومونه به لیکو دا نه چې کینې چا نوم نه لیکلی به نه کیني ټول دې کیني خو چې کم یې چې زه به پرمننټ کینم او ما ته سند میلاو شي دا سند به انشاءالله په آخرت کې په کار راځي چې دا زه قرآن ته کېناستم او څلور یا پنځه کاله یا شپږ کاله هر څومره وخت کې چې ختم شي دا ما ته سند میلاو شوی ده کېناستم انشاءالله دا په آخرت کې مې په کار راځي انشاءالله خوښه مه ده په دې به عمل کوو الله دې موږ ته همیشه د عمل کولو توفیق راکړي دا ډېر عظیم محفل دی نن به دې ټول جومات نه کوم مجلس چې دی انشاءالله دی به د دې جومات نه الګ وځي چې الله ورته ټول ګناهونه معاف کړي انشاءالله د ما په خپل رب داسې یقین دی نو اوس ترجمه شروع اوس ترجمه د تفسیر